زمان مزخیل دا وخت کې په کلدر جندل منډه بازار کې موجود یم. قدرمنو کتونکو خوا کې را سره د عوامي نیشنل پارټۍ د کلدر جندل او د تسلیم منډه انفارمیشن سیکرټري موجود دی چې د تعریف محتاج نه دی. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د کرونا وبا کم مرض چې راغلی دی ټوله دنیا یې متاثره کړې ده او د دغه وجې نه خلک چې دی هغه په کورونو کې محصور کړي شوي دي. مختلف طبقې چې کوم د کاروبار سره واسطه دي هغه په خپلو کورونو کې ناست دي. په د پاکستان حکومت لخوا چې کوم په دې لاکډاون کې چې کوم نرمي اختیار کړی شوې ده په دې باره کې به زموږ سره د نیشنل پارټۍ د انفارمیشن سیکرټري څخه خبرې اترې کوو چې په دې لاکډاون په باره کې د نرمۍ باره کې او د حکومتي اقداماتو باره کې څه وایي. جی سیکرټري صاحب تاسو دا کوم حکومتي اقدامات چې شوي دي د انتظامیې لخوا د حکومت لخوا په دې اړه باندې تاسو څومره پورې مطمئن یئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خو زه د شمال ریډیو ډېر زیات شکریه ادا کوم چې هغې په دې لنډ تنګ وخت کې او په دې دومره کمه موده کې هغې یو نوم پیدا کړو او هغه په دې یو سیټ باندې نه لکه پخوانۍ ایجنسۍ کې بلکې هغه په ټول دیر باندې په ټوله دنیا باندې بار ملکونو باندې د اول د ټولو نه اول د شکریه ادا کوم د شمال ریډیو ستاسو ټولو ټیم شکریه ادا کوم چې بیا موږ له وخت راکړو. د کرونا په باره کې به زه دا ووایم چې حکومت د اول د دې اعلان وکړو مخصوص د خوراک څښاک څیزونه چې کوم وو هغه یې کولاو کړه. باقي دکانونه بند وو لږ ډېر ښه دغه وو په هغه ټایم کې ماحول لږ برابر کړی وو. بیا چې پکې سټیپ بای سټیپ پکې لږه نرمي راتله نو دا نرمۍ داسې پیدا جوړه شوه چې اوس په بازار کې رشک سوا شوی دی. ډېر زیات رش دی او خلک داسې دي لکه زه چې نور کله څنګه عام بازار کې یم هماغه شان رهل چهل دی او خلک رواني او زما خیال دی چې دا خلک دا احتیاطي تدابیر نه کوي. نو خدای مکه چې څنګه چې موږ ډېر بل داسې غلط طرف ته لاړ شو چې بیا د کلو پورې محدود پاتې شو. د انتظامي احتیاطي تدابیر چې کوم هغې د حکومت لخوا جاري کړی شوي او هغې په هغه باندې دلته عوامو ته د هغې د عمل درآمد کولو هدایت ورکوي. دلته په جندول کې خاص کر په منډه بازار کې هغه اقدامات موږ په نظر ونه لیدل. خلک هغه شان د یو بل سره ملاویږي څنګه چې مخکې نه وو لکه مخکې چې کوم د بازارونو کوم رونق و هغه شان د منډه د بازار هغه شان هغه رونق موجود دی. خو صرف دا ده چې دکانونه بند دي او کاروبار کومه طبقه چې خلک دی هغه بند دي. په دې اړه باندې د انتظامي د تاسو په کوم نظر باندې ګورئ؟ یاره جی داسې خبره ده چې انتظامیه خو موږ په دې میډیا باندې ګورو او په سوشل میډیا بیا ګورو چې په کوم ځای کې سختي کېږي په پولیسو یا د ټي ایم اے معامله یا تحصیلدار لیویز دا چې کله لاټي چارج او یا ډنډې راوالي او یا په خلکو ګزارۍ وکړي نو هغه نه یوه بله ایشو جوړه کړي خلکو. دا د علاقې خلک دی د علاقې د روایتو مطابق د دې خلکو څخه خپله نرمي کوي خو د بده قسمته مسله دلته دا جوړه ده چې دا خلک د ټي ایم اے د تحصیلدار او د هغې په خوله باندې هغه عمل درآمد نه کوي. زه به درته دا ووایم چې د منډه تحصیلدار یقین وکړئ ما د منډه تحصیلدار د شپې م لیدلی دی چې ګرځېدلی دی. ما هغه په دې وخت کې لیدلی چې سهار د مانځه په ټایم کې مې ورته خلکو چا ورته څه اطلاع میلاو شوي نو هغه هغه ځای ته ځان رسولی دی. د دومره پورتۍ باندې په دومره جلتۍ باندې زما یو خیال نه دی که په یو ځای کې تحصیلدار داسې کړي. زموږ حضرت یوسف صاحب دلته تحصیلدار دی او یقین وکړئ چې دا خو زه ډېر زیات وینم چې ډېر زیات متحرک دی ډېر زیات خو د علاقې خلک دي دا هم نشي کولی چې په چا پسې لښتې راوالي په چا پسې چوکۍ راوالي او درز عمر په بازار کې جوړ کړي. بیا به د دې نه بله یوه ایشو دا میډیا والا جوړه کړي چې منډه تحصیلدار او یا د منډه انتظامیه یا د منډه پولیس رالګېدي په خلکو باندې لاټي. تاسو مطلب دا دی چې عوام چې دي هغه تعاون نه کوي؟ بالکل جی زه په دې کې دا خبره کوم چې زموږ عوام بالکل تعاون نه کوي. د انتظامیه په دې کې بالکل څه قصور نشته. انتظامیه خپل بھرپور کردار ادا کوي خپل بھرپور کوشش کوي خو زموږ د عوامو لکه خاص کر موږ په خپله باندې د دې احتیاطي تدابیر نه کوو او چې دا احتیاطي تدابیر موږ اختیار نه کړو نو یقین وکړئ چې خدای مکه موږ به د الله نه سوال کوو د الله نه به دعا کوو چې دا ونه شي زموږ په دې جندول کې او خاص کر په دیر او بیا په خاص جندول کې
ډېر کمی دی نه دي راغلي داسې بیماري خو خدای مکړه که دا راغله او بیا موږ د کورونو پورې محدود شو او بیا موږ په سودا پسې نشو راوتلی نو دلته به ډېره زیاته ګرانه شي دا زه تا ته پته زمان صاحب چې زه هم داسې زیات بازار ته نه راځم لکه تا چې وختي ولیدم نه راوځم نن زه راوتی یم زه یم چې هر یو سړی راوځي چې ضرورت دپاره راوځي بغیر ضرورت نه څوک راونه وځي بغیر ضرورت نه بازار کې څوک نه ګرځي دا اوس چې ما کوم ماحول او کوم حالات په بازار کې ولیدې یقین وکړئ سره د دې چې د ټیمې لوډسپیکر هم ګرځي هغه مې په دې بازار کې څلور پنځه ځله ولیدم چې دا خپل دوکانونه دا کوم فالتو دوکانونه بند کوي دا کوم چې دا خلک په یو ځای باندې له سطح ولاړ دي دا مه ودرېږئ نو زه نه پوهېږم چې انتظامیه دې څه وکړي څه خو دا شعور په دې خلکو کې خپل نشته ډېره مننه زموږ سره یو بل ورور ولاړ دی د دا ذمهوار شخصیت دی د پاکستان تحریک انصاف چې د دې موجوده لاکډاون په باره کې هغه څه تاثرات لري او څه وایي جی وکړو جی نو زما صاحب یو مننه ستاسو لاکډاون باره کې خو به زه دا ووایم چې کوم دلته زما سمجھ کې ځکه دا نه راځي چې لوکل انتظامیه چې دلته کوم دوکانونه اوس بندول شروع کړي دي مثال کې هغه درزیان دي یا د هغې سره دغه شان نور کوم دوکانداران چې دي چې هغه دا نور کاریګران دي هنرمن یې ویل چې ټول هنرمن دي هغه به خو بدقسمتي دا چې په مونږ کې اوس د دغې صوبایي حکومت د طرفه چې کوم احکامات جاري شوي دي نو زما په خیال چې هغه صحیح دوی نه فالو کوي او هغوی خپل یو اډر جاري کوي دې وخت کې او صرف مونږ ګورو چې هغه د کرانې والے یا چې دا نور کوم دي د سبزیانو فوټو وغیره والا کلاو د واقعیت په شان لاکډاون د صوبایي احکاماتو باوجود تر اوسه پورې د ثبت راغلی اختر را روان دی روژه د ټیلران بند دي څه به یو ځل اعلان کېږي چې ټیلران دې ولاړ شي او بل ځل اعلان کېږي چې بند دي شي بیا نو اوس والله عالم چې دا څه وجه ده چې دوی دلته د حکومتي احکاماتو باوجود چې هغو کلیر خپل نوټیفیکیشن کې دا کلیر کړي چې کوم دوکانونه به کولاویږي او کوم به بندي نو باقي واضح لیکلي چې ټیلران دي یا د ټیلرانو سره ریلیټډ چې کوم خلک د ټول عموماً کړي هغه ټول به کولاوي خو زما په خیال دلته بازارونو کې ډېر زیات رش جوړ شوی دی کله چې حکومت دا نوټیفیکیشن جاري کړی نو کېدای شي انتظامیه د دغې د ویرې د وجې نه هغه زاړه خپل احکامات عوامو ته څه پیغام لري چې په دې بازار کې کومه ګڼه ګوڼه تاسو ته په نظر راځي هغه شان خلک یو بل سره میلاویږي څنګه چې د دې نه مخکې لکه چاته دا محسوسېږي نه چې کرونا وایرس بیماري شته یا اړو سره دا په خیال کې دې باره کې څه زما خو دې باره کې دا خیال دی چې هر سړی ورته وایي هر ډاکټر ورته وایي هر غیر صورت نه پوره مه راوځئ څومره چې تاسو کور کې لکه څنګه چې عمران خان صاحب وایي چې جو محدود دی او محفوظ دی نو څومره چې موږ خلک په کورونو کې ناست یو زموږ چې څونه مین میلاو د خلکو سره کم کېږي دومره به موږ انشاءالله دې وایرس د دې وبا نه به انشاءالله موږ ډېر ژر وځو کنې دا سلسله به ډېره زیاته اوږده شي او ډېر زیات به موږ باندې لاکډاونونه هم ډېر زیات شي په موږ باندې به کاروبارونه هم ډېر زیات بند شي که موږ لږ احتیاط وکړو یو 10-12 ورځې موږ ځان مکمل کورونو کې بند کړو نو انشاءالله دا سلسله به بیا ډېر زر ورته شي ډېره مننه قدرمنو کتونکو تاسو د مشر خبرې واورېدې یقینا چې دلته د خلکو هغه شان تعاون نشته څنګه چې پکار وي او خلک چې دی هغه بازارونو ته بار بار راوځي نو د دې بازارونو نه ډډه پکار ده او دلته چې کوم حالات جوړ شوي دي ډېر د افسوس سره زه دا وایم چې دا خلک چې دي دا خپلو کورونو ته محدود شي نو د دې بیمارۍ نه به موږ یعنې یو خو دا چې د بیمارۍ نه به موږ خلاص شو یعنې دا بیماري به دلته را نه شي پیلاو به نه شي او بله دا چې موږ به محفوظ پاتې شو جی